لا یفنا ولا یبید، الله تعالی نه فنا کیږي او الله تعالی نه ختم کیږي. الله تعالی د همیشه نه ده او الله تعالی به همیشه وي. الله تعالی ازلی هم ده او الله تعالی ابدی هم ده. سورة الرحمن کې الله تعالی فرمایي کل من علیها فان ويبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. د ځمکې په مخ باندې چې څونه سیزونه دي دا به ټول فنا کیږي، ټول به هلاکیږي، ټول به ختم کیږي، صرف د الله تعالی ذات دا به پاتې کیږي. او داسې سورة القصص کې کل شیء هالک الا وجهه، هر شی هر سیز دا به هلاکیږي، فنا کیږي و صرف د الله تعالی ذات داسې ده چې دا به نه فنا کیږي او نه ختم کیږي. د الله تعالی صفت ازلی دا خو مونږ ته په سمجھ کې راځي چې الله تعالی د همیشه نه و، بل هیڅوک د همیشه نه و. او صفت ابدیت چې کومه ده دا مونږ ته په ظاهره په سمجھ نه راځي، ځکه چې عرش او کرسی دا هم داسې دي چې همیشه به وي، او جنت او جهنم دا هم داسې دي چې همیشه به وي، لوح قلم ارواح دا هم داسې شیزونه دي چې دا به همیشه وي. نو دا د الله تعالی سره په صفت ابدیت کې شریک دي. حالانکه مونږ دا عقیده ویلې وه چې الله تعالی ذات داسې تنها ده چې په صفات کې هم د ده څوک شریک نشته. حالانکه په ظاهره داسې معلومیږي، په حقیقت کې شرکت نشته، خو په ظاهره معلومیږي چې دا د الله تعالی سره په صفت ابدیت کې شریک دي. د دې جواب ذهن نشین کوي، یو دا فنای امکانی او بل دا فنای عملی. فنای امکانی معنی دا ده چې د یو شي فنا کېدل دا ممکن وي، او فنای عملی معنی دا ده چې یو شی دا فنا کیږي. نو دا کوم شیزونه چې دي، دا اته شیزونه چې کوم دي، په دې کې فنای عملی نشته، البته په دې کې فنای امکانی شته. یعنی که الله تعالی د دې ختمول وغواړي نو الله تعالی دا ختمولی شي. نو دا امکان شته چې الله تعالی دا ختم کی، خو الله تعالی دا ختموي نه. او الله تعالی چې کومه ده دا نه فنای عملی شته پکې او نه فنای امکانی شته. نو په دې شیزونو کې او د الله تعالی په صفاتو کې په صفت ابدیت کې شرکت نشته، بلکې په هغه کوئی نورو شیزونو کې فنای امکانی موجوده ده، او د الله تعالی په ذات کې نه فنای عملی شته او نه فنای امکانی شته. ځکه دا عقیده بیان کړې ده چې لا یفنا ولا یبید، نه الله تعالی فنا کیږي او نه الله تعالی ختم کیږي، بلکې الله تعالی د همیشه نه و او همیشه به وي.